محترم مسلمانانو خویندورونو د رمضان المبارک دویمه عشره دا شروع ده. تاسو د رمضان المبارک په دې دویمه عشره کې صرف دغه 2 رکعاته نفل په دې ترتیب او طریقه کار باندې وکړئ. کم صورتونه کم طریقه زهمه په دې طریقه باندې وکړئ. دومره مال او دولت به الله پاک درکړي چې ستاسو د نسلونو لپاره محترمو دا به کافي شي. دومره حاجتونه محترمو الله پاک ستاسو پوره کړي چې ستاسو وهم او ګمان کې به هم نه دومره مشکلات الله پاک ختم کړي چې کومو مشکلاتو ته په خپل ژوند کې ناممکن مشکلات وي، د مشکل نه مشکل ترین مشکل دا به الله پاک ختم کړي. ځکه چې په دې صورت کې الله پاک وایي چې زه ستاسو نه کومه تنګي ده دا زه ختموم. دغه رنګ محترمو کو په تاسو باندې د غرونو برابر قرض وي، نو د دې وظیفې نه بعد به دغه قرض ریزه ریزه شي او ختم شي. بس صرف تاسو د رمضان پر دویمه عشره کې دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسم مسله او ختم کړي. بالکل نارمل زندگی پر سکون او ژوند الله پاک تاسو له درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیات خواږو درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی د کمال او انتهایی لاجواب وظیفه ده. د رمضان المبارک دویمه عشره شروع ده. په دې عشره کې دا وظیفه او دغه 2 رکعاته نفل د نه مس نشي. که چېرته مس شي محترمو نو ډیر زیات تاوان د انسان ته ورسي. کوشش وکړئ وظیفه په دې دویمه عشره کې 1 پیره وکړئ، 2 پیره وکړئ، چې څومره پیره تاسو کولی شئ نو څومره ستاسو حاجتونه دي مشکلات دي دا به الله پاک ختموي. راځئ دعا کوو یا الله د رمضان المبارک دویمه عشره شروع ده او د مغفرت عشره ده. الله پاک زمونږ پکې بخښنه وکړي. څومره کسان د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم امت کې دي الله پاک وفات شوي دي، جنت الفردوس نصیب کړي. آدم علیه السلام نو والا تر اوسه پورې څومره حال کې مسلمانان وفات شوي دي الله پاک خپل دیدار له ورکړي، جنت له ورکړي، بهترین رزق او بهترین خوراک دا له ورکړي او د هغوی په توپیل باندې د هغوی څومره اولاد دی، د هغوی څومره نسل دی الله پاک د هغه مالا مال کړي. څومره هلکه داسې دی چې د هغوی حاجتونه دي نه پوره کېږي یا الله تمام حاجات له پوره کړي. څومره مسایل دي الله پاک تمام مسایل له ختم کړي، مشکلات له ختم کړي، ورسکون او اعلی زندگی د له ورکړي. څومره مریضان دی ربا تمام مریضانو ته صحت کامله عاجله دا ورکړي. څومره کسان قرضدار دي ربا تا ته معلوم دي د هغوی قرضونه ختم کړي. څومره کسان د رشتې په تلاش کې دي هغوی له رشته ورکړي په ښځه کې. امین ثم امین. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. تاسو صرف دغه 2 رکعاته نفل وکړئ. 2 رکعاته نفل وکړل، هغې نه بعد د دعا وکړه د رشتې لپاره، الله پاک به د رشته په ښځه کې درکوي. که تا دغه 2 رکعاته نفل وکړل د قرض د ختمېدو لپاره انشاءالله العزیز الله پاک به دغه قرض په ښه طریقې سره ختم کړي. دغه رنګ محترمو ستاسو حاجت دی نه پوره کېږي، ناممکن حاجت دی، د هغې دپاره دا وظیفه شروع کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو دغه حاجت دا پوره کړي. یا مشکل دی یا نوکري غواړئ سم غواړئ انشاءالله العزیز په ژوند کې دا وظیفه پرې رحمه وکړئ، الله پاک به ستاسو حامی او ناصر شي. وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار داسې دی چې څوک هم دا وظیفه کول غواړي نو هغوی له پکار ده چې لومبی چارهدام وکړي په ښه طریقې سره. چارهدام یې وکړو، مخ یې وینځو، لاسونه مس یې وکړه، پښې یې وینځل ښه په طریقې سره. چارهدام نه بعد بیا به راشي او مسله باندې به ودرېږي او په دې ترتیب به 2 رکعاته دا وکړي. نیت کوم نظر د اخلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مو زره کوم په دې ذروه پر زاده خدای خاص الله تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو. الله اکبر سبحان الله ټوله اعوذ بالله بسم الله او سورۃ الفاتحه. د سورۃ الفاتحه نه بعد
سورة الانشراح وی علم نشرح لك صدرک. دغه صورت با دیار لسپیری وی پړمبی رکعت کې دیار لسپیری ویلی نو رکعت برابر کی بیا به د پاسی دیم رکعت تا په دیم رکعت کې به هم دغه رنګي بسم الله بو وی دغه نه بعد سوره فاتحه بو وی بیا به دغه نه بعد سورۃ الفیل وی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وی ویلی له سورۃ الفیل نه بعد با بیا محترم مخکې مزبا د پوره کې سلام او ګرځي او بیا به یو شپری درود شریف وای او بیا به هغه نه بعد خپل دعا د الله پاک ته پیش کې چې کم سیم پکار دی نو الله پاک ول ان شاء الله ورکه الله پاک ته جړل محترم دا پکار دی الله پاک ته زاری پکار دا چې څومره انسان الله پاک ته جاړي څومره ته زاری کوي الله پاک د انسان زاری او پر یار محترم د اوري او دغوانی عملم کوي او دغه الله پاک د خوانه من قسم لور کوي چې بنده الله پاک د بازارې باندې او الله پاک نواړ نو الله پاک وي زبا هم دې بندتا د عزیز دا ودور کوم او بیا دغه نه بعد یو شپری درود شریف وای ان شاء الله نزي چې سم د الله پاک نواړي درکې بدل زکه دې کوي چې په ان مع العسر یسرا تنګي نه بعد الله پاک انسان باندې اسانتیا راولي نو که تاسو هم اسانتیا غواړئ دا وظیفه وکړئ هر مشکل حل حاجت او سازه پوره شي الله پاک مو ان شاء الله باد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته